كما زیاتې روان دي کوم ظلم روان دي د عوامو سره خصوصا د غریبانو سره مالدار اوس هم مالدار دي غریبانو ته تکلیف دی نو دا وایم ما ورته ویلي یم دي د صاحب کوم د اقتدار خاوندان دي هغوی ته مې هم دا ویلي دي بلکې مونږ چې پی ډي اف باندې کوم وخت کې راغلي وو نو مونږ هغې ته هم په وخت کې ملګرتیا ځکه نه کوله او نو وزارتونه اخیستي تاسو د دې خبرې کوئ چې موږ وزارتونه په دې نه اخیسته چې په راروان وخت کې د دې نه نور هم خراب حالات را روان دي د هغې وجه سره د هغې وجه دا ده چې موږ د آی ایم ایف غلامان یو موږ د آی ایم ایف سره کړي دي معاهدې هغه آی ایم ایف چې ده نه هغه موږ زموږ نه هر څه وسایل چې ده هغه هغوی وړي موږ به کوم ځای نه غشو بله دا ده چې موږ د الله او د رسول الله په نافرمانۍ کې یعنې په غټ رام نافرمانۍ کې چې هغې ته الله پاک سره جنګ ویلی سود دی او موږ په سودي نظام کې موږ په دې وخت کې اخته یو او الله پاک وایي چې فاضلوا بحرب من الله ورسوله چې تاسو سود کوئ نو زما د رسول جنګ ته تیار شئ د رسول سره د الله سره څوک جنګ نشي کولی په هغه وجه باندې موږ یوه ورځ به زموږ چې څوک پورې دا نه شي موږ چې خپل وسایل راوړو استعمال کړو او 2 اربه روپۍ 2 اربه قرضه ده مالې 2 اربه قرضه ده 200 اربه قرضه ده چې دا موږ ورکړو نو الله پاک به دا خلک هم خوشحاله کړي په دې ملک کې به امن هم راشي په دې کې خوشحالي هم راشي نن څومره بدامني روانه ده دا ټول د خلکو صلاح او مشوره ده موږ د ټول پښتنو لپاره دا خبره کوو سوال کوو جاري کوو چې تاسو یو شی اتفاق وکړئ چې موږ د خپل وسایل په ځای باندې راوړو نو زموږ په صوبه کې انشاءالله د هېڅ شي کمی نشته ټول د عوامي نشر پارټۍ ټیک ته موږ د عوامو سره ولاړ یو موږ مراعات نه اخلو موږ خلکو ته ویلي دي او زموږ د حیدر خان په هغه وخت کې باندې چې ایمان وکړئ چې دا اسمبلیو کې رقم ناست دی دا خو کم از کم مه کوئ دا خو مال یې که نه نو زه وایم چې موږ دا باقاعده د خپلو عوامو سره یو دا موږ تقسیما په سنټ کې ناست یم د عوامو سره باندې ناست یم زما چې کوم دی نو 12 ممبران راغلي نو زه په سنټ ته لاړم چې عوام ما سره نه وي هېڅ هم نشته د عوامو اول دي عوامو خیال به ساتو د عوامو د ما د بجلۍ خبرې ټولې خبرې تاسو مسؤل په دې وجه مې دا وکړه چې زمونږ د حق کېږي او څوک نه د عباس خپل جدوجہد